آیات مبارکه او احادیث مبارکه چې کوم د هغې تلاوت وشو دې آیاتونو کې د جمعې فضیلت بیانېږي د جمعې د مونځ او د جمعې مونځ په نورو مونځونو باندې یو اهمیت هم لري آیات کې الله فرمایل یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا اے ایمان والو کله تاسو راوبللی شئ د جمعې مانځه ته اذان وشي نو فاسعوا منډې وهئ د جمعې مانځه له منډې وهئ ځان رسوئ د دې فسعوا لفظ د علما فرمای د جمعې فرضیت معلومیږي چې جمعه واجب ده او فرض ده او بل ټکی الله فرمایل وذروا البيع بيع پرېږدئ علما فرمای چې یوازې ته اغستل خرڅول مراد نه دي هر هغه کار چې هغه د جمعې د مونځ سره تعلق نه ساتي په دې کې اخته کېدل د دې نه منع فرمایلی دی چې په دې کې ما اخته کېږئ فسعوا بیع پرېږدئ مراد تینا د جمعې سره چې کم مخالف کارونه دي هغه پرېږدئ خوراک مه کوه په بل کار کې دنیایي کار کې مه مشغولېږه هر هغه کار چې هغه د جمعې د تیارۍ دپاره وي نو په هغې کې اجازت شته زموږ احناف فرمایي چې وذروا البيع نه صرف بیع اخیستل خرڅول مراد نه دي بلکې هر هغه کار چې د جمعې په ممانعت کې راځي او د جمعې د مونځ کې په هغې کې تاخیر راځي دا کار پرېښودل څه دي دا په دې کې داخل تو الله فرمایي وذروا البيع بیع پرېږدئ بله مسله دا معلومیږي چې الله فرمایي فسعوا تاسو منډې وهئ علما فرمایي منډه نه وهل مراد نه دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو مانځه له ځئ په آرام سره ځئ په سکون سره ځئ د دې نه مراد دا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلا چې تاسو مونځ له ځئ نو په آرام سره ځئ بلکې مراد نه اهتمام طرف ته اشاره کوي فسعوا په اهتمام سره ځئ هر هغه کار چې د جمعې سره مخالف وي هغه پرېږدئ او فوراً چې کله اذان وشي مانځه طرف ته مشغولېږي نو اهتمام طرف ته اشاره کوي چې د جمعې مونځ دا محتم بالشان دی تاسو به چې کله اذان وشو نو فوراً جومات ته ځئ د جمعې د مونځ دپاره چې کم اولنی اذان کیږي لکه مونږ چې کله 12 بجې شي نو اذان شروع یا په کم 1 بجې شي اذان دا اولنی اذان چې کله د وخت داخل شي دا کم اذان کیږي دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رائج کړی دی غنی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے حضرت صائب ابن یزید دے فرمائی کان النداء یوم الجمعۃ اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما دا صحابی فرمای چې د جمعې په ورځ به کوم اذان کېدو اولنی اذان دا به کله کېدو اذا جلس الامام على المنبر کله چې به امام سے په منبر کې ناستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې به هم د ابوبکر صدیق سے په زمانه کې هم د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانه کې هم دا اذان به د جمعې د اذان به کېدو دا به اولنی اذان بس منبر باندې با امام تشریف فرما شو اذان بشروع شو فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ الکرچ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رالی داغه دور خلافت شو وکثر الناس خلق زیاد شو تک د نبی علیہ السلام ابو بکر د عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانه کی خلق کمو چې عثمان سے دور خلافت رالی مسجد نبوی کی کثرت شو خلق ډیر شو د دې په وجه باندې زاد النداء الثالثه على زوراء درم اذان شروع شوی على زوراء د یو ځای نوم دی مدینه منوره ته نږدې دغه ځای کې دا مؤذن بتلو اقضی کې به اذان کو
د پاره د دې چې دا اذان ټول مدینه منورې ته ورسي او خلکو ته پته ولګي چې الکه جمعې ټیم دی ځان جمعه ته رسوي نو دغه زورات مقام نه به اذان شروع کېږي دا کم چې مونږه اذان کوو اولنې دا عثمان صاحب رایج کو د پاره د سشي د اطلاع د خلکو چې خلکو ته پته ولګي او د جمعې د مازه د پاره خلک په ټیم راشي لہذا دا د دینه دا پته ولګي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمایلی دی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې زما سنت لازم دی او زما د خلفاء راشدین دا د عثمان صاحب سنت دی رایج کرده سنت دی نن په ټوله دنیا کې ویلې کیږي کنه اذان کی لہذا دا د دوی عثمان صاحب دل ترویج ورکو او دا اذان شروع شو الحمدلله تر قیامت پورې چې مسلمانان راضي د جمعې د پاره به دا طریقې راځي بل د جمعې د ورځې چې کم مز دی آیا د دې فرضیت څنګه رالی نو علما فرمایي چې څنګه نور مزونه فرض عین دي دقه رنګي د جمعې مز هم فرض عین او حدیث د نسائی شریف راوړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رواح الجمعه واجب على كل محتلم د جمعې مازه د پاره تلل د هر بالغ کس د پاره لازم دی واجب دی نبی علیہ السلام فرمایي او بل د ابو داود شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي الجمعه حق واجب على كل مسلم جمعه واجب ده لازم ده په هر مسلمان باندې فی جماعت په جماعت سره په جماعت سره د جمعه مز واجب دی لازم دی په هر بالغ مسلمان باندې نبی علیہ السلام څخه کسان مستثنا کړل الا اربعه سلور کسان جمعه ته بنر ازیداتی مستثنا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه نشاندہی کړی دا عبد مملوک او د چا غلام دی غلام دی به د آقا په خدمت کې لګیدلی وي دی بسنه کې جمعه ته با ناراض او امراه نبی علیہ السلام فرمای زنانه به د خاون خدمت کې د جمعه د تیارې د پاره کپڑے سا دا زنانه به هم د جمعه مستناراض دویم او صبی معشوم به هم د جمعه مستناراض ازدحام دی غڼه دا داغه د پاره معشوم د جمعات په آدابو نه پويږي نو نبی علیہ السلام فرمایل معشوم به هم ناراض او مریض نبی علیہ السلام فرمایل یو سړی بیمار دی د بیمار په حق کې هم جمعه نشته د دنه جمعه فوت ده دی به جمعه ته کرا نشي دی به د ماسپخین مسکی داغه متبادل نظام الله جوړ کړی دی دی به پکور کې مسکی د سم مسبکی د ماسپخین جمعه ته بنراځي یو ازدحام دی غڼه دا دی بیمار دی بیماری زیاته نشي شریعت کې وسعت دا کسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستثنا کړل دویم د جمعې ورځې ته یوم الجمعه وای یوم الجمعه دا تسمیه او دانوم ولول علما فرمای دا یوم الجمعه ولول کیو د جاهلیت په دور کې به دیتا یوم العروبه وی یوم العروبه او عروبه معنی دا واضح معظم لوی شان والا او د اسلامی نوم دی یوم الجمعه پدې کې د علماو اختلاف دی مختلف قولونه ذکر شوي دي چې دا جمعه کله شروع شو نو یو قول دا دی چې په 560 عیسوی کې په 560 عیسوی کې د عیسی علیه السلام د زمانه چې کوم حساب را روان دي د پیدایش نه په دې 560 عیسوی کې د نبی علیہ السلام یو تر د کعب ورته وي دا کعب سے براولګي د جمعې افتتاح وکړه خلق به راجمع کول او د نبی علیہ السلام د راتلو زیر به خلقو ته ورکو غوري چې داخلي زمانه پیغمبر برازي تاسو به سره مضبوطیا سره ور دی گئے تاسو به مرګستیا کوي داغه نبوت په منای نو په 560 عیسوی کې چې کوم دی د جمعې افتتاح چا وکړه د نبی علیہ السلام په نیکونو کې یو نیکره چې کعب ورته وي دا هغه شروع وکړه
او علما فرمای په دې سړي کې دا خاصیت او بد کعب کی چې د جاهلیت په دور کې دا چرته بت پرستی نه کړی د بت عبادتي نه کړی دا د چې کوم دی یو پہچان او دیم قول داري چې کله د جمعې تسمیه د دې ورځې نه شروع شي د جمعې ته جمعه زکه ویلې شوې ده چې په دې ورځ باندې د آدم علی السلام خاور راجمه شوې ده زکه ورته جمعه د راجمه کېدل نه د آدم علی السلام خاور راجمه شو زکه ورته یوم الجمعه وي او یو صحیح قول راجح قول چې اکثر علما غي ته ترجیح ورکوي هغه دا چې دا په مدینه منوره کې د جمعې افتتاح شوې ده د هجرت چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګول نه شورو زیارت دا ورځ نبی علیہ السلام د قباء په مقام کې تیر کړل او نبی علیہ السلام د قباء والو د پاره د جمعات افتتاح د قباء وکړه ځکه اولنی جمعه چې په اسلام کې دی هغه کم نه قباء مسجد قباء نبی علیہ السلام د افتتاح وکړه او پلار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سالم تراله او الت جنب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې افتتاح وکړه او بول قول داري چې نبی علیہ السلام لا هجرت نه دی کړي او اسعد ابن زراره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمانانو د تعلیم د پاره او معلم مقرر کړو دا اسعد ابن زراره په دې ورځ باندې خلق را جمع کړل او خلقو ته به نصیحت او وعظ کو ذکر ورته سو یوم الجمعه وي بهرحال دا علماء مختلف اقوال راجمه کړي دي د پاره دا د جمعې د پاره ډېر فضایل د جمعې د موز نه انکار کول سړی کفر ته رسي څنګه چې د عام موز د ماسپخین د موز نه انکار کول سړی کفر ته رسي د قرنګي د جمعې د موز نه انکار کول دا کفر دی ځکه دا فرض دی فرض عین دی او د فرض عبادت نه انکار کول کفر بهرحال ډیر فضائل علماء ذکر کړی دي د مسلم شریف حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده 3 ايام نبی علیہ السلام فرمائی سو پکور کی او دسو کی فاحسن الوضوء ولې او دسو یو ځان چې کوم دی اسیزان وړول یو شتپت کول یو صحیح د نبی علیہ السلام د سنتو د مستحبات خیال ساتلو سره او دس کول دی دته احسن وضو وای چې سنت رعایت کوي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل ثم اتل جمعه بیا دا سړی جمعې تراشی او دې د خطیب سے خبري ووري فاستمع وکی دی وانصت دې چپشي لګو خبري ونکي دې چپ پادشي غفر له ما بينه وبين الجمعه نبی علیہ السلام فرمای په دې عمل سره با الله پاک د دې کس د دې جمعې نوال او د بل جمعې پوری ټول ګناهونه الله معاف كتب الله بخنو او بیا نبی علیہ السلام فرمایل وزیادت 3 ایام دا درې ورځې نور به ورته الله بخنو کی د ګناهونو وګوي چې وا اتا نه لس ورځې با الله پاک د یو جمعې د موس په صحیح طریقې ادا کول سره به الله پاک لس ورځې د دې سړي ګناهونه معاف دا د جمعې فضیلت دی او نبی علیہ السلام فرمایل ومن مس الحصى فقد لغى اوس چې کوم دا نظامات راووتل انتظامونه دي کارپټ دی او دغه رنګي چې کوم دی چټای دا او پاګه کې د سب بندي کیږي مزیدار یا عام طور باندې په جمعات کې ټایل ولګي ماربل ولګي پاګه باندې تور ټایل ولګي دا د سب بندي طریقه ده هغه ټیم کې بداسي نو دا مزونو د صفونو بزي کې به ګټکې خودلې شي د پاره چې په دې باندې صف نیغ شي او خلک په هغه اندازه باندې کی نو نبی علیہ السلام فرمایي که څوک جمعې ته رااله او دغه ګټکې اسی واړه ولا راواړه ولا د لغو کارو کو معنا دا چې د موس په ثواب کې کمې رااله د جمعې چې کم ثواب ورته الله ورکو هغه کې کمې درا وستلو د لغو کاری موږ تاسو به خبرې خطبه شروعي موږ تاسو به خبرې کو دا ګناه ده مسائل نظام خبرو
هر مسله د اوخيار سړي سو خبري علماء ذکر کړی دي اوخيار معلم اوخيار پلان اوخيار استاذ اوخيار مشر باغی کی یو دا هم دا اوخيار مشر هغه دی چې د فقیهانه زندگی تیری چې کوړه نه نوځي دته دا ذهن چې بې مال سکول پکار دی دکا جمعات ترازی د په ذهن کې چې کوم د جمعات آداب پراتی دغه جرګیو مرکې لذي پاغه کې د آداب دتا دا معلم دا مربی دا مشر دا بهترین مشر میلاو شو د دې وجنه فقیهانه زندگی تیرو بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بخاری شریف حدیث دی لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه نبی علیہ السلام فرمای د جمعې په ورځ سړی راولګي غسل وکړي او داغه سره سره خوشبو ولګي څومره چې د طاقت دانه د چې دی واجب او لازم وګرځي او راشي چې ګم د خپل بچو د چې کم روزي دا هغه په دا ولګي او ځانه چې ګم نه سکما سپری علامه چې هر عادت کران عطر علامه یبه مړ بچي خپل کار کوي نه نه دا سینه ده لازم نه ده نبی علیہ السلام فرمایي څومره جستا طاقت ده مثلا ته صابون باندې خپل وجود صفا کولای شي عطر د سر نشته لازم نه دي عطر سره کمزوري دي ته وی چې نو داسې عطر هم نه دي لګول پکار چې جمعه تر انوځي او خلک په دې مجبوره کې چې کله بوز د جمعه ته وزما دا ډېر خلک بیماران الرجی کی ځان دي ساتي د دې عطر نه ځان ساتي هغه عطر استعمالوي چې هغه ستا چې کم خواته سوګ ناس ته هغه ته راحت میلاو شي جمعه تر انوځي او مزګزارو ته باغې باندې راحت میلاو شي د دې وجینه علما فرمایي چې کم سړی کی بدنی طبيعي مرض پروت دي بعضې خلکو بیماری د خولې بدبوئی یا دغه رنګ د بغلو بدبوئی دا یو سړی بیماری ده عذر دی دا سړی به اعتکاف ته نه کینی دا سړی به اعتکاف ته نه کینی ولی د په وجه باندې په جمعات کې بدبوئی خوريږي او جمعات چې ګمنه دا د نظافت دی دا د فرشتو ماحول دی لہذا دې بچی ګمنه صفائی او سترای اختیاري او جمعات ته راځي نبی علیہ السلام فرمای دا عمل سړی وکي او دې خوشبو ولګي تیل ولګي صفائی کول پکار نبی علیہ السلام فرمای الطهور شطر الایمان صفائی نیم ایمان دی صفائی اختیار اول پکار صفائی کی صحت ته صفائی کی صحت ته که تخفل صحت غواړي نو صفائی کو ته تندرست دی د دې وجنه امام شافعی رحمت الله علیه فرمای د صحت لپاره سو خبرې دي یو دا چې امام شافعی رحمت الله علیه فرمای کې وسړی وایي چې ټول عمر تندرست یم صحت یاب یم د سحر په نیم ګرم اوبو باندې غسل کوي لازمي دا سړی به تندرست دی دې څه کوي په نیم ګرم ډیر ګرم اوبو نه او ډیر یخ اوبو هم نه نیم ګرم اوبو باندې دې غسل کوي دې به چې کوم دې تندرست دی یو بکی هغه غوخه خوراک هم ذکر کړی دي کوم سړی غوخه خوراک کوي او په اعتدال باندې خاجي په اعتدال باندې کته د زړه بیماری ته چې قارسي په منبر باندې د غوخه د خوراک د نجی نه سبب ته ډاټک شي بیا به مونږ په دې غوایب کې راولې نه دا باندې ډاکټر باندې کړی نه بخوري غوخه خوراک هم هغه بس کې داخل کړي دي په صحت د غرنګ د غبین خوراک هم پس کې داخل کړي دي په صحت لہذا صفائی سترائی نبی علیہ السلام فرمایي دې په دې حال کې د جمعه تلاړ شي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين دې چې کله جمعه تراشي ودانه چې دوه کسان نږدې ناس یو دې پاګه کې ځان په زور زیو کې وکین دا کارونه کې دا هم ګناه ده یا د چپا وګو باندې خپې اړول دا هم ګناه ده دا طریقه شریعت مونږ تاسو ته د ناستي د ولاړی یو طریقه ډنګ خولې دي جمعه تراشي کمزې خالی او ال تکینا غنه دا متلک صبر وکي او سایت ور دیګا پیزار سے کم تا د زی میلاو شو ال تکینا چې کله صف ور دی تا ته زی میلاو شو بیا مخ کې راشي نبی علیہ السلام فرمایي دی جمعه تراله د چا په سټ خپې وانه وړل د دوه کسانو په مسجد تفریقه رانا واستلا خپل زیمانه کې ناسو ثم يصلي ما كتب له بمزکو ثم چې مقدر ثم ينصت بیا دې چپ پاتې شو اذا تکلم الامام هر کله چې امام خطبه وي دې چپ پاتې شو الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى نبی علیہ السلام فرمایي د یو جمعې نه د بلې جمعې پورې به الله پاک د دې کس چې کوم دې ګناهونه معاف دا دومره د فضیلت چې موږ تاسو د جمعې د مزدور